نو ته سوچ وکا دی مخلوق تا صرف وچر روٹی ور پورا کول پدی گرانی دور کې یقینا دا دی الله په فضل کېږي ادي خلق ته د خدای پاک په کاروبارونو کې برکت واچي او خدای دې ایغو خلق چې ادارو سره امدادونه کوي کورونه دی خدای پاک په دین دنیا دوارو سره چکی آباد کی او ګوره یاد ساتو دی خلق ته دعاګانی کول دا پتا سو مونږ باندې فرض دی من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې دی خلق شکریا سره نسی ادا کولای اب سبا دی الله تعالی شکریا څنګه ادا کی مونږ یو ورځ یو مشر عالم و هغه ډیر عجیب خبره وکړه یقینا چې ما بار لاړه کله کمرې ته نو بیا می سوچونه پکول غیر اختیاري می د سترګونو اوخ کې لاړې چې خدای د مونږ مشرانو ته خدای پاک سونه په حدیث باندې عمل کول او د حدیث په دو حال شي او سونه حوصله خدای پاک ورله ورکړي ایک فرمیلا چې یو ورمون مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقدهنا آغازاره دارالحدیث کی چکم مخ کی دا چا بیادی کی مشران وی نو ایغی کے ترمیزی شریف درس ہونا بینا نو پدی کی دفتر طرف تا یو ورو نو پدی وربانی وی یو کس را گئے او تایی اچولی وا او پینٹ پتلونی اچولی او مقصد دالتی گیرا برید دوارے رخولیو نو چردن نشو پا گیٹ باندی مولانا صاحب وی دی اغا درس ترمیزی باندی شوریو او پا دی بودا جان باندی اور تپاسی او ورغاڑا ورکو او خستری مشی او مقصد داده چی بیزان سرا کینا او بخ اعزاز او احترام سرا نو طالبانو مزاج قدر تمالومی پپوشی دی طالب او آغا چکم دی سنجیدگی او دیتا ظرف دا دی میگی سترگی ہو رہی لکا دی میگی سترگا او اغی کے پورا سترگا نا دی میگی واحد فی المئہ یعنی 1/100 نسبت کی چی دی میگی سترگا شی او بیا پکی 1/100 سی نو چوڑا گنجائش پئی پکی وی پدی کی طالبانو چیتان و ترمات کر چی جیتا پو حدیث و درس بانی شوری وی او دون لوی شیخ یہ او دون لوی نسبت تا او تو یو فاسق فاجر تا چسلے قاصد لے او دون اعزاز او اکرام دی ورلوار کر نو مولانا سے خبیر حوصلی والسرے وی ایک وخندل او بیا چې هغه کس لاړو نو بیا طالب علمانو ته ویلا چې ګوره طالب علمانو زچ دې کس ته پاسې دنا دا دې حدیث او درس نه ته پاسې دنا دا دې حدیث دی وجنه ورته پاسې دنا دا دې چا دی وجنه حدیث دی وجنه ورته پاسې دنا چې حدیث مبارک تا چې تاسو دې انسانانو شکریا ادا نکو نو بیا تاسو دې الله تعالی شکریا څنګه چکو ادا نو دې کستا زو دې درس حدیث نه حدیث دی وجنه چسنا پاسې دنا او بیا طالبانو ته ویل چې ګوره تاسو ته زپ وسوق سره وایو چې دې سړی ما سره ذاتی ورپی احسان نه دا کړای یو روپی احسان ما سره ذاتی نه دا کړای تاسو دې پاره چاندیر لرا کړی دي تاسو دې پاره تعاون ما ترستای رئیسی او بیا تاسو دې پاره تعاون واکي نو دا تاسو دې پاره زدي ته چویا اوچت سوای او پاسې دلای نو دا خلق ډیر خدای پاک دې نو تاسو موږ باندې ضروری دي چې خلکو ته دعاګانې کوو زه خو خپل هر دعا کې چې مقصد دا خلق مونږ نه ویرو چې هر چې مدرسو سره مساجد سره کوم خلق تعاون کوي خدای پاک دې کورونه په دین دنیا دوارو سره آباد کی او آبادی الله تعالی ادب پرې خبره باندې جاری ده چې چا د علماء او طلباء خدمتونه کړې دي الله تعالی په دغه خاندانو کې حافظان حافظات عالمان عالمات قاریان قاریات هغه پیدا کړي امیانو معاشري خود علماء باندې خرچي کوي الله تعالی وت زمن ک زمن نیل مسیح کني کروسه خو په دې خاندان کې خدای پاک دې علم الله تعالی عادت په دې جاری ده چې چا د علماء او طلباء قدر او احترام کړي دا دی الله تعالی ملمان دي نو مقصد دا دی چې چا دې قدر کړي دا نو خلق خدای پاک محروم کړي نه دي او ان شاء الله نه محروم کوي نو ګورا دا یاد ساتو خبره مې دې پورې تکوله چې سونه اخراجات دولت دا او بیا تاسو بجلی دی ګیس دا جنریټر چې غریبان ستړي شي مدرسې خو مهیا کړې دي بل چې ګیس نیوي دور لوډ نسی برداشت کوله پوښوي او سونه سہولیات چې یو ور یو سړی ته پکور کې ایغه زیات سہولیات تاسو مونږ تنن دلته دي
علامہ طنطاوی دا یو ډیر ښه محقق تیر شوی، ایغ یو ور طالبانو ته خطاب کاوه علماو ته، نو ایغ لیکلي دي په خپل کتابونو کې دا بیان نه نقل کړی دا چې او طالبانو ملایانو تاسو به خدای کله معاف نه کی، تاسو ته چې کوم سہولیات اوس موجود دي دا سہولیات دا هارون الرشید بادشاہ ته موجود نه وو. ولی تاسو نه زه تاسو کوم هارون الرشید بادشاہ چې غاښ خوږ شو نو بیا ډینټل سرجنانو په اختیم انجکشن به وتواله خو هغه سي امبور باندې به ونه چکاو روباسو. اوس مقصد دا چې هغه سہولیات دي چې غاښ ته خوشي نو ستن بدر توله دی نو خپل خپل بدر تنخ کاری وای چې خپل مشتا کرنوي او ربيخونه خزه ګوتې په وای چې شتا خو او د محسوس کیږي باندې چې ټول باخونه در توله سپتا نه لګي. بیا چې هارون رشید بادشاہ په ګرمي کې دلا حجاز او مقصد عراق او د دغه علاقو دا ټول د بادشاہ لاندې نو دا ګرمي علاقې وي نو چې د ګرمي کې دلا نو هغه جیدا سي بنکی وو دا ایسیګان وو دا مقصد ایر کولري وي نو خو چې ډیر وو خو یو خادم با بوزه بوایا نو توه دا سہولت اخت موجود وو کډیر لوی رڼا به جوړه کړه دوشمي به بلې کړې درې لالټینونه به بند کړ دا سي مقصد دا چې غټ غټ بلبونه دور رڼاګانې دا ایغه مهیاوي ایغ بچ سفر کاو نو مقصد کډیر تیز اسبو خو بیا به اسو کنه چې شه وو اسبو کنه نو مقصد دا چې دا سہولیات موټر سایکل موټر فلای کوچونه او بیا قیمتي موټر جازونه سونه سہولیات تاسو دا غټ غټ سفر په 2-3 غنټو کې چکوتوي کو دا سہولیات وو. نو ګوره مدرسو کې حتی الامکان اور ارباب اهتمام هر چیرته مقداری علمی کې لا بل چیرته هغه خپل وس مطابق سہولیات میسر کړي خو دې موږ وس دون رسی چا بل دینه سی وارسی. نو ګوره تاسو دا خرچې دی بجلی دیږي سونو دی یو خوراک سونه عملا تاسو دې پاره چکه په خدمت کې لګیا دا نو دې تنخواګانې او دې اخراجات بیا تاسو ته ګوره پته ده چونکې دلته فناجي بس نه دي خو دې باندې ګوره پښتون کو خطا کړه دا ماشاءالله خو په دین باندې سر ور کوي خو پیسې نه ور کوي پیسې نه ورکړي سر ورکړي په دین خو پیسو کې کني کدا پنجاب کې وې تاسو یقین معنا چې سحر به و دې مون دارالعلوم ځکه دې دارالعلوم چې کوم خدمات دي تاسو تمام مخ کې عرض کړي وو هغه کشمس فی نصف النهار دي کشمس فی نصف النهار دي په یو میدان کې هم پټ نه دي. اوس کتا سمون دي خدمت نه غافل سو اوس پدا استاد محترم مولانا انوار الحق سے ادي اسمون محتمم دا او صاحب زادگان ادي مون مقصد دا چې نائبین دي دا صرف ایغه تصور وي کدا دي تاسو مون جامعه دا استاد کی وصفات دي تاسو او کش سیوا دي روحنا نور سپ کی غریب کی پاتی دي ندی پاتی نو دا جامعات دا دي تاسو مون خپل مادری علمی دا او ګورا دو قسمه اولاد وی او دو قسمه والدین وی بل د مون جامعات ما سوچ کاو چې دا خو د تاسو مون صرف مادری علمی نه دا جدی علمی مو دا بلکې جدت الجده مو دا ور تاسو ډیر استادان چې چانه مسبق ویلي دي ایغه مادری علمی دا دا ایغه چې چانه ویلي دي ایغه مادری علمی هم چې دا دا نو صرف علم نه دا صرف مادر نه دا جده مو هم دا بلکې جدت جده محمد داسې مادری علم مدد نو ګورا کيو انسان مقصد نسبی مور وی او نسبی مور تا د مقصد په شباب کې وی د قوت کې وی د خپل نسبی مور خدمت نو کی او د نسبی مور ضرورت پورا نکی او د خیال نساتی بیا دې تخلق ډیر تکړه او حلالي زوی وای نه ابل طرف ورته وای ځکه چې د ځوان دا او خپل مور ضرورت پوره نکي ته د خپل مور خدمت ونکي نو بیا خلک بل څه وتوي نو دارنګي تاسو مون دا روحاني مور دا د دې چې کوم ضرورت وي مقتنم اوس خدای پاک استطاعت را کړي ځواني را کړي تعلق خپل خپلوان هر څوک لري کور کې ترونا ماماګان
او اکثر خپل ماشاءالله وس رسیدي که خپل نه تربور عزیز رسیدي کني ماماګانو رسیدي کني داس یاران دوستان پیژني چې هغه مقصد دا چې صاحب استطاعتي نو کتا سمون د خپل مادر علمي بلکې جدي علمي بلکې جدت الجده د دې مقصد ضرورت په خپل باندې پورا کولو تهیه و نکو او دې مشرانو ته په دغه عمر ورپریدو یقینا دا با مقصد دا چې داسې جرم وي چې قابل معافي جرم با نه او کتا سمون دا تهیو کو لکه مخکې مولیدل چې په دارالعلوم څنګه حالات رااله نو د دې اولاد او د دې بچیو استادانو چې استاد اوس پورې هغه ذکر کوي او اوخ کی پرماتي او دونو دعاګانې دي خلکو ته کولې چې سو وایي نو په دې دعاګانو کې با تاسو موږ چکو ځان شاملو نو دا چوغیانی چې رواني دي نو په دې کې با مقصد دا چې د کالونو یا دغه سي مقصد دا چې یار اوس خپل کورونو کې په تا پلار تا تر مقصد په یو بچیو باندې سونه پیسې لګي چې هغه میډیکل وای انجینیرینګ وای پلانټای وای نو دا علم ټول انجینیرنګونه او میډیکلونه یو طرف تکا د قران کریم یو ټوکړه مبارکه یو آیت مبارک بل طرف تکدا پسې رسیدای سي نو ولی مون خپل پلانانو نه تاسو خپل ترونو نه خپل ماماګانو نه دا مطالبه نشو کولای چې مقصد دا چې ته د دونه اخراجات دونه پیسې لګې په ځکه دې مادری علمي کې سبق وایم یې په ما باندې روډي خرچه کیږي بجلی خرچائی کیږي او بو خرچائی کیږي گیس خرچائی کیږي ما په سر دي استادانو ته تنخواه ورکړي ولې چې تاسو نه وې نو بیا به دور عمله دا علوم ساتله تاسو په سر باندې ورکړي نو ولې ته هغه تاسو په ډاډ نصیب لې چې مقصد دا چې د دون هغه کې نو مقصد د یو 15000 روپۍ ما ته راکړه چې هم جامعې کې چکه داخلي کوم او مقصد رسید به تواسته چې دا ماما جی یا د چاچا جی یا د والد سے دا ایتا شهدا رسید دا او تا پیسې ما ولې دا پیسې بیا په چا لګيږي په تاسو هم باندې لګي نو ګوره هر یو ملګری اسی ما ګوره نه هر یو ملګری ما خپل عزم دا او کوم الحمدلله په پوښي خپل وس مطابق نه الحمدلله زیات لګیو کو ولې مون مادر علمي دا دارالعلوم دا تاسو یقینو مانو دا دي تاسو مون لباس تا والله دا دي تاسو مون عزت تا دا دي تاسو مون چادر دا دا دي تاسو مون چار دیواری دا چې دا دارالعلوم آباد وي قسم بالله چې تاسو مون آباد یو چې دارالعلوم سر سبز و شاداب وي مون سر سبز و شاداب یو چې دارالعلوم خیستای مون خیستای مون مادر علمي دا نو چې مادر علمي مور دي خوشاله نو ته خوشاله نه نو سره یې څه د پاره لګي نو دا خو د تاسو مون عزت تا دا د تاسو مون چادر دا دا د تاسو مون چار دیواری دا دا د تاسو مون ابرو دا دا د تاسو مون دنیا دا دا د تاسو مون چدا اخرت تا دي کې تاسو مون ټول روحاني علوم چکو زدکو نو داسې بني اسه مقصد ایغو زخپلم تبلیغی ارادی می ډیره سره کړی دي خو مقصد دا چې مهنت دونه درمان کړي نن مولانا عبدالغفور سے راغله او تخندل می مالک همت رو مهنت ر باندې او چې خدای پاک مو چې کی قبول کی خو هغه باندې نه چې هغه کله اسی ارادی وکي چې هغه وکا چې هغه مقصد دا چې لیکي او به عمل نه پکې نه داسې ارادی بني عزم درجه وي نه شو عزم درجه بئی نو ګورا د دې دی پاربا یعنی هر سره د خپل استطاعت لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو دا څنګه چې یو سړي ډیر وسره سي دي هر چا خپل ځان په اوبو کې ښکاری چې په سونه اوبو کې نو کچا تزاس ځان ښکاری چې یار ما ته د 100 روپۍ دارالعلوم تر پیدا کول د هیڅ شي نه دي ولی سړی ته ځان ښکاری آینه کې چاته داسې ښکاری چې خیر د ما دونه وسونه رسیږي خو خیر د یو 200 روپۍ دارالعلوم دی پارا او پیدا کول دا ما دی پارا هیڅ ګران خبره نه ده نو کدا همت تاسو مونږ کو نو تاسو رښتیا وای دا دونه جمع خفیر ده بل د خلکو پیسې به قیمتي سي د خلکو به دارالعلوم سره محبت پیدا شي ته ولې استادانو دعاګانو کې رئیسي او خپل خرج په سنا سد دارالعلوم نه چشي کې کم کې نو کافی شی با قطره قطره دریاب گردد دانا دانا انبار گردد قطره قطره نه دریاب جوړيږي نو دا همت او دا محنت دا وکو شا لاستیک کو خو ګور دا شی نه
او پښوی لکه عزم به اراده درجه کې به نه او ما خپل در سره وعده ده چې زه خپل د تاسو نه زیات کوشش کوم زبر تاسو نه ځکه خبر پس اثر لري چې مقصد دا چې هغه سره خپل هم چیرته چې کشمش کولای شي زبر تاسو نه هم زیات ما خپل ورځ وسړي سره خبر کړي په شراغله ما ختمه وکړي چې خدای انصاف ویني چې دا مولوی سیب د دون مخلوق ته دې تدروټي چي مال دې خدای انصاف دار تعالی لدی خبر نه په مسلمانانو مملکت کې وسیدا خو دې تاسو باندې اهل خیر حضرات هغه کوي کنه ویله بس زب بیا سالانه مقصد دا چې ته ما سره ملاو کېږي نو نیت می دا وتا چې قسم نکو چې هر شی به ویر سي خو ویر به مې شي اور سره مې سره لیکلای دا مال بیا زړه سره زب ما خپل درځ کنه چې تاسو نو او لک روپۍ به مالدار لوم دي کار چکه راکای ویله واده مې در سره هر کال با لک روپۍ درکو نو کله نسی تاسو یو کس او دوه کسان تاسو مو تیار کو نو تاسو رښتیا وي بیا به مون مادری علمي ضرورت کې تلار شي هغه مون مشران به بے پروايي او دا فکر او دا سوچ او دا غم با نی ورسره نو دا همت په شریک باندې کو او اسی مقصد دا چې اراده بني ګور اسی په وګونو نه خامخا به ان شاء الله العزيز کو چې رئیسي او چې کله استاد کا تاسو بنفس نفیسی استاد تورو مولانا نور الحق صاحب ناس تی خپل په دفتر کې ادي وجنا ټول با اعتماد عمل الحمدلله خو بنفس نفیسی دی وجنا ورو داسې پټیم کې چې دعا وکي او غریبانه دونه خوشاله کیږي به د دې مون مشران او اخر عمر د تاسو ته معلوم دي چې غریبان حالت کې دي پس تشي بیا چغواړي دعاګانې غواړي نو دا به ان شاء الله العزيز